بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فرغنا من المقدمة فلنشرع في الأقسام الثلاثة. او هر کله چې مونږ فارغ شو د مقدمینا نو بس مونږ به شروع کوس په اقسام ثلاثه کې. والله الموفق والمعين، الله پاک توفیق ورکون کې دی او مدد کون کې دی. القسم الاول في الاسم، اول قسم دا په بیان د اسم کې دی. وقد مر تعریفه، او د دې تعریف هغه ذکر شوی دی. وهو ينقسم، او دا اسم دا تقسیمیږي الى المعرب والمبني، معرب و مبنی تا، یعنی دا اسم دو قسمونه دی، یو معرب دی او بل مبنی دی. فلنذكر احکامه فی بابین و خاتمه، د دې احکام دا به مونږ په دوه بابو کې بیانو او په یو خاتمه کې. الباب الاول فی الاسم المعرب، باب اول دا په بیان د اسم معرب کې دی. وفيه مقدمه، په دې کې یو مقدمه ده. وثلاثه مقاصد، او درې پکې مقاصد دي. وخاتمه، یو پکې خاتمه ده. اما المقدمه ففيها فصول، مقدمه چې دا نو په دې کې یو څو فصلونه دي. د کتاب چې کومه مقدمه وه، د هغې نه بعد اوس د اسم فعل او حرف جدا جدا بیان دا شروع شو. اول قسم دا په بیان د اسم کې دی، او د اسم بیان چې دی نو دا یې ځکه مقدم کو چې اسم د فعل او حرف په نسبت باندې عمده دی. او وجه دا ده چې د اسم نه یوازې دا کلام چې دی نو مرکب کیږي، په خلاف د فعل او حرف باندې چې د هغې نه کلام په یوازې باندې نه مرکب کیږي. د اسم تعریف دا ذکر شوی دی. مصنف رحمت الله علیه دوباره دې ته اشاره وکړه، او علامات چې دي نو دا هم د هغې بیان شوي دي. اوس په اعتبار د اعراب او د بنا سره د اسم قسمونه ذکر کیږي. نو د اعراب او د بنا په اعتبار باندې د اسم قسمونه دوه دي، معرب او مبني. نو څنګه چې دوه قسمونه دي، نو د دې چې کوم احکام او تفصیل دی نو هغه هم په دوه بابونو کې بیانولی شي، او ورسره به یو خاتمه وي. اول باب دا د اسم معرب په بیان کې دی، او په دې کې یو مقدمه ده. په هغې کې 4 فصلونه دي. په اول فصل کې د معرب تعریف دی، په دویم کې د معرب حکم دی، او په دریم کې د اعراب اقسام ذکر دی، او په څلورم فصل کې د معرب دوه قسمونه چې یو منصرف دی او بل غیر منصرف دی بیان شوي. دین علاوه په اول باب کې 3 مقاصد دي. په اول مقصد کې بیان د مرفوعات دی، په دویم کې بیان د منصوبات دی، او په دریم کې بیان د مجرورات دی. او د اول باب په اخره کې یو خاتمه ده، او په هغه خاتمه کې توابع بیان شوي. دا دې کتاب اجمالی خاکه شوه. د دې عبارت ترکیب هغه داسې دی چې و استینافیه دی. و اذا فرغنا، و استینافیه شو، فرغنا فعل با فاعل دی. من المقدمه جار مجرور متعلق د فرغنا شو، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه شرط. فلنشرع فعل دی، او په دې کې نحنو ضمیر دی، هغه د دې فاعل دی. فی الاقسام الثلاثه جار مجرور متعلق د فعل، فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه انشائیه جزا، شرط سره د جزانا جمله شرطیه شو. الله دا مبتدا دی. الموفق والمعين معطوف علیه و معطوف خبر دی. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. القسم الاول دا موصوف صفت مبتدا دی. فی الاسم دا جار مجرور په اعتبار د متعلق سره خبر دی. قد مر دا فعل دی. تعریفه مضاف مضاف الیه د دې فاعل دی.
هو دا مبتدا دی، ینقسم فعل دی او پدې کې هو ضمیر دی غیر فاعل دی. الی المعرب والمبنی دا جار مجرور متعلق د ینقسمو دی. فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه په تعویل د مفرد سره دا خبر شو. فا فصیحیه ده او لنذکر دا فعل دی او پدې کې نحنو ضمیر دی هغه د دې فاعل دی. احکامه مضاف مضاف الیه مفعول به دی. فی بابین و خاتمتین جار مجرور دا متعلق د فعل شو. فعل سره د خپل فاعل مفعول به او متعلق نه جمله فعلیه انشائیه. الباب الاول موصوف صفت مبتدا دی. فی الاسم المعرب جار مجرور متعلق د ثابتن دا خبر دی. فیه جار مجرور متعلق د ثابتتن دا خبر مقدم دی. او مقدمتن و ثلاثه مقاصد و خاتمتن دا معطوف علیه سره د دواړو معطوفونه دا مبتدا مؤخر دی. اما دا حرف دی متضمن دی معنا د شرط لره. المقدمه مبتدا دی. فا جزائیه ده. فیها دا جار مجرور په اعتبار د متعلق سره دا خبر مقدم دی. فصول دا مبتدا مؤخر دی. مبتدا سر د خبر نه دا جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد دا خبر د مبتدا. مبتدا سر د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. نحوی اجرا هغه د دې داسې ده چې الاقسام دا جمع مکسر منصرف ده. حالت رفعیه ضمه سره، حالت نسبیه فتحه سره او حالت جریه کسره سره دی. د فی حرف جر په وجه مجرور دی او جر کسری د میم سره دی. احکام او فصولن دا هم جمع مکسر منصرف ده. احکام د مفعول به کېدو په وجه منصوب دی او فصولن د خبر کېدو په وجه مرفوع دی. مقاصد دا منتهى الجموع غیر منصرف ده. رفع ضمه سره ده، نصب او جر دواړه فتحې سره دي. د مضاف الیه کېدو په وجه مجرور دی او جر فتحې د دال سره دی. فرغنا مر دا فعل ماضی مبنی ده. فلنشرع فلنذکر دا فعل مضارع مجزوم ده. ینقسم فعل مضارع مرفوع ده او بابین دا تثنیه ده مجرور ده په حرف جر سره.